د قیامت په ورځ مؤمنانو ته د الله تبارک وتعالى اول خبر سوي. په یو موقع نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرامو ته فرمایل: اے صحابه کرامو، کچر تاسو خوخی نو به تاسو ته خبر درکم چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت مؤمنانو ته اول خبره کومه خبره کوي او مؤمنان به ورته اول کومه خبره کوي. صحابه کرام او فرمایل: اے د الله رسول او ضرور خبر راکې. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې الله به د قیامت په ورځ مؤمنانو ته فرمایي: هل احببتم لقائي؟ آیا تاسو زما ملاقات خوښوئ؟ مؤمنان به ورته جواب ورکړي: نعم یا ربنا، او اے رب زمونږه موږ ستا ملاقات خوښو. الله جل جلاله به ورته ووایي چې لما، زما ملاقات ولې خوښوئ؟ څه نیک اعمال هم کړي دي چې د هغې په وجه زما ملاقات خوښوئ؟ مؤمنان به ورته جواب ورکړي: رجونا عفوک ومغفرتک، مونږ خو د مخکې نه ستا د عفو او ستا د مغفرت امید لره چې مونږ ته به خپل دیدار را نصیب کړي، زمونږ مغفرت وکړي. نو الله تبارک وتعالی به وفرمایي: قد وجبت لکم مغفرتی، په تحقیق سره ستاسو دپاره زما مغفرت واجب شو. مغفرت واجب شو ستاسو دپاره، ځکه تاسو په ما باندې د مغفرت او د بخښنې امید لره. نو ما هم درته مغفرت وکړو چې مایوسه نه شئ، زما ملاقات به هم درته په جنت کې نصیب شي.